السلام علیکم جی ما پس د مولانا نوم دلته مخکې مې دکان دی د کپړې هر کله چې دا نالیه جوړه شوې ده دا دې د نکاسي اړو پروګرام نشته دا اوبه جمع کېږي تاسو وګورئ څه وخت پس به د اوبو پر سړک باندې ځي خلکو ته تکلیف دی دلته کالج دي سټوډنټان راځي جنکۍ راځي دا هلکان راځي سبقونه وایي موږ ته ډېره زیاته مسله ده موږ د ناظم صاحب له مورلو خو زموږ چا څه مسله حل نه کړه تاسو وګورئ جی دا هغه سره پورې دا بند دی د دې نکاسۍ هېڅ پروګرام نشته ګنټه نیمه پس په ته اوبه جمع شي دا پرې سړک ځي ټولو خلکو ته تکلیف دی زموږ حکومت ته دا خواست دی چې زموږ راشي او زموږ څه د دې څخه ورکړي او زموږ څه مسله حل کړي منګه جی تر د ډي سي پورې شاکر صاحب لم منګ لاړو منګ ډي سي صاحب لم لاړو د دې د صفحې لپاره دلته دا فرنټیر کالج دی د جنکو او د هلکانو دا هغوی ته دونه تکلیف دی چې هغوی پې روزانه راځي او درزونه خوري او د دې اړو څه غور نه کوي مهرباني دې وکړي شي او د دې د څه بندوبست وکړي شي ټول مخلوق ته تکلیف دی د هر چا جامې پې پلیتېږي او دلته ټولو خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی موږ ته ټولو ته لاندې پلازې ته اوبه راځي موږ په ګندګۍ کې مردارۍ کې ناست یو او د دې نه ځان نشو بچ کولی د ټولو دکاندارانو ته تکلیف دی څوک چې راشي په مردارۍ کې د دوی د کپړې او دا پاک دکانونه دي او ورځي او دا ټول هر څه خرابېږي نو لږه مهرباني دې وکړي شي او د دې څخه ور وکړي شي السلام علیکم زما امین بچا نوم دی کې مې پلاده کې د کپړې دکان دی او د دې شیز نه موږ ته ډېر زیات تکلیف دی موږ اې دي صاحب له لاړو ډي سي صاحب له لاړو کمیټې ته لاړو عبدالرؤف شاکر صاحب له لاړو او دې څه فکر نه کېږي چې کوم د حکومتي چارواکي ویله موږ لاړو هغوی ته موږ ووایي هغوی په دې باندې هېڅ ایکشن نه اخلي خو پرته دې نه چې کوم دی موږ ته دا مطالبه حل نه شوه موږ به ټول دکاندار دا روډ به بندو بیا به د سړک را پاسه ولاړ یو د هغې نښه دا چې زموږ دا مطالبه حل شي او موږ ته دا ویڼې صفا کړي